الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او درد الالحاد درسونه روان دي. په پرونی درس کې مولوی صاحبانو موږ وضاحت کړو چې د مغربي فکر او فلسفي مقاصد سو. مولوی صاحب هغه سو سيزونه چې هغه مغربي فکر او فلسفي ته د ایمان درجه لري. مولوی صاحبان تاسو را سره وي. اول نمبر څه شی و؟ مولوی صاحبانو کتاب ته ګوري، کتاب کې لیکل شوی دی مغربي فکر او فلسفه ته سو سيزونه دي چې د ایمان درجه لري. مولوی صاحبانو درې سيزونه دي. اول ازادي وا، دویم څه شی مولوی صاحبانو، دویم نمبر مساوات، کتاب په ځم پیدا کړی دی 1674 نمبر صفحه ده. دریم نمبر څه شی مولوی صاحبانو ترقی وا. د درې اصول باندې مغرب ټول معاملات چلوي. دا غټه خبره بس تاسو یاد دی. بیا د مغربي ازادي سو اقسام مولوی صاحبانو مولوی صاحبانو دوا د مغربي ازادي دوا اقسام، یو انفرادي و یو اجتماعي و. بیا بعضي فلسفه و چې دا انفرادي ازادي چې دا منفي ازادي ده، اجتماعي چې دا مثبت ده. بعضي بیا و چې نه دا انفرادي چې دا مثبت ده. نو بیا دې کې وضاحت شو چې د انفرادي نتیجه موږ وضاحت وکړو چې اسی شی شو د خیر او شر تمیز ختم شو. معاشره کې چاته په چې دی ویل دا خسړې ده دا ختم شو، دا بد سړې دا معاشره نه ختم شو. دغه شانته کې اجتماعي ازادي وضاحت هم شو. بیا په اسلام کې د ازادۍ مفهوم موږ بیان کړی مولوی صاحبانو چې د اسلام انسان د خپل خیر او شر مالک نه دی. البته الله رب العزت له اختیار وکړي چې ته خیر اختیار او شر اختیار. نو دغه شانته کې به د ازادۍ مقصد څه شو، ازادي مذهب څه شی دی، دغه وضاحت پکې شو. اوس چې موږ راځو په نننی درس نو د مغرب د مساوات او تصور د ازادۍ تصور خو موږ بیان کو کنه. اوس به د مساوات او تصور موږ بیان کو چې نو په مغربي معاشره کې د مساوات او تصور او معنا دا ده چې ټول انسانان برابر دي. مولوی صاحبانو ته ګوري که هغه سړی وي یا ښځه وي، که مسلمان وي او که کافر وي، که پیغمبر وي او که امتی وي، که پلار وي او که زوی وي، او که مور وي او که لور وي. نو لہذا مور د خپل لور نه تپوس کولو حق نه لري او نه پلار د زوی نه تپوس کولو حق لري. ځکه ټول په درجه کې برابر دي. همداسې سړی او د ښځې حقوق هم برابر دي. څنګه چې سړی خپل ښځې له طلاق ورکولی شي، داسې ښځې له هم اختیار دی چې څوک خپل خاوند له طلاق ورکړي. هغه وایي چې دا انسانان برابر دي. موږ ورته وایو چې داسې حساب دی چې بعضې وخت کې دا برابروالی څه جوړېږي، دا ظلم جوړېږي. ګوره اسلام چې دی د مساوات خبره نه کوي. اسلام د څه خبره کوي مولوی صاحبانو؟ د انصاف خبره کوي چې د څومره حق د پلار جوړیږي د پلار حق به پلار ته ورکو، څونه حق چې د مور جوړیږي به د مور له ورکو، څونه حق چې د استاد جوړیږي به استاد له ورکو، څونه حق چې د چا جوړیږي انزل الناس منازلهم. هر یو کس به په خپل خپل مقام باندې ناس وي. د عالم قدر یو عام سړی نشي حاصلولی، د یو مفتی قدر، د یو ولی قدر، د دې چې کوم مقام دی نو هغه مقام خو د نور خلکو نشته کنه. نو د هر یو دغه معلوم دی پکې مولوی صاحبانو. بیا مغرب د ازادۍ د پاره به ادارې جوړې کړې دي. مولوی صاحبانو د دې لپاره څه کړی دي؟ د دې لپاره ادارې جوړې کړې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. مغرب د انسان د ازادۍ لپاره یعنی د خیر او شر د تخلیق د تحفظ لپاره معاشرتي، علمي او ریاستي سیستم ایجاد کړی دی. د انسان د ازادۍ په حاصلولو کې درې رکاوټونه راځي. انسان چې کله انسان ته ازادي حاصلول لپاره دوی سوچ او فکر کړی دی چې یو انسان ته چې ازادي حاصلې دي لپاره یو درې څلور خبرې دي، داسې مشکلات دي، رکاوټونه دي، خنډ ورته موږ په پښتو کې چې دا خنډونه لرې کول لپاره هغوی به دې لپاره خپل ادارې جوړې کړي. پاکه ادارو کې به خلک کار اول مادي مشکل لري مادي مشکل وي. تا ته وسایل نه در سره چې ته خپل ازادي حاصل کړې. د مادي رکاوټ مطلب دا دی چې ما سره وسایل نشته دي چې زه پر خپل خیر تخلیق کړم. د دې لپاره یې د ساينس علوم ایجادات شروع کړل چې ساينس ته زیاته فائدہ ورسوي، چې انسان ته زیاته فائدہ ورسوي او ازادي حاصل کړي. زمانه قدیم کې ساينس او فلسفي مقصد مولوی صاحبانو په زمانه قدیم کې به د ساينس او فلسفي مقصد یو د فلاحي اداره و. څه فلاحي اداره و، یو تحقیقي اداره و. او اوس دا د انسان د پاره د زیات نه زیات ضرورت پوره کولو یو اداره جوړه شو مولوی صاحبانو. هغه مادي رکاوټ لري کول کوم چې انسان ته نوې حاصل نو څه شي د ساينس په ذریعه سره څه کوي؟ دوی ایجادات کوي چې انسان دا مادي وسایل برابر کړي. ورځ په ورځ ګوره ټیکنالوژیانو کې دوی لګي دي. اوس دوی داسې دوی اوس د کلونینګ په ذریعه، کلونینګ دا یو نظریه ده مولوی صاحبانو چې دوی دا یو تخم د بل تخم سره ملو کې دوی نه بل تخم جوړ کی. دوی وځ داسې دغه کوي، دوی وایي چې داسې روان وخت موږ داسې سبزیانې ایجاد کوو چې هغې کې به موږ د انسانانو د بیماریانو ته چې کوم لکه زکام دی که د سیب په دغه کې
په تخم کې دوی داسې جیل او ورملاو کې چې هغه سره د زکام دغه ور سره ختمېږي نو کم کس چې بیا سی وخوري د ته بیا زکام نه لګېږي نو دا لګیا دي دوی په دې ساينس مطلب ترقي کوي دا کلونینګ کوي انسانانو د خیر انسانانو باندې کلونینګ کړي خو هغه بیا د خپل باندې بند کړلو اوس په دې باندې اختلاف روان دی چې دا کلونینګ جایز دی او که ناجایز دی هغوی یورپ کې په خپله په دې باندې بحث دی چې په جدید طریق سره خوراکونه پیدا شي دغه پیدا شي نو مطلب دا دی چې اول مادي مشکل لرې کول دپاره ساینس څه کوي دا ایجادات کې مولوي صاحبانو دویم معاشرتي مشکل لرې کول لکه سیول سوسایټي د یو څو افرادو مجموعه وي د دې رکاوټ ختمول دپاره یې لیول سوسایټي تنظیم جوړ کړی وي د سیول سوسایټي مطلب دا دی چې معاشره کې چاته د ازادي په باره کې څه رکاوټ وي هغه ختم کړي که هغه رکاوټ د مذهب وي رسم او رواج وي او هغه د دې انسان د ازادۍ لپاره رکاوټ وي نو دا سیول سوسایټي هغه رکاوټونه ختموي تاسو به کتلي وي سیول سوسایټي د ښځو د ازادۍ لپاره احتجاج کوي سیول سوسایټي دا ګوري چې په کومه معاشره کې به خلکو خیر او شر مسلط کولی شي هغوی مخالفت کوي کومه جنۍ د کور نه وتښتي نو دا سیول سوسایټي وایي دا د دې خپله مرضي ده تاسو ورته څه نشئ ویلی زبانو دا معاشرتي مشکل لرې کول بعضې ځایونو کې د مذهب د وجې نه خلک پابند وي بعضې وخت کې د رسم او رواج د وجې پابند وي دا مخکې یو ویډیو راغلی و د کوهستان طرف ته یو واده کې داسې یو پروګرام شوی و هلکانو او جنکو خپلو کې پر مثال بس خوشحالي کوله هغه ویډیو شیر شوی و تاسو بیا هغه جنکۍ یا خلکو هغه قوم مړې کړې حالانکې هلته رواج سخت دی د زنانو حالانکې دا رواج اوس په پنجاب کې ښه سریام خلک خپل ودونه کوي او ګډاګانې پکې جنکۍ پکې نه څوک وجل کې دا هغسې رواج داسې دی بعض ځایونو کې مذهب وي بعض ځایونو کې رواج وي بعض ځایونو کې قوم وي د قوم د وجې نه بعضې خلک یو خپل کار کوي نو دا خلک دا د سیول سوسایټۍ والا دوی یو مجموعه جوړه کړې وي مولوي صاحبانو دوی له باقاعده فنډینګ د دې نه میلاوېږي دلته چې د ښځو دپاره دا کم احتجاجونه کېږي مولوي صاحبانو که نه دا چې وایي عورت مارچ کوي مولوي صاحبان دا د یورپ دپاره کوي تاسو وګورئ چې دیارلسونه پلې کارډونه په دې کې پوسټر دوی کم دوی وایي زه ښځه وایي زه ازادي غواړم نو دوی کم د آیات پکې ذکر کړی کم حدیث مبارک ذکر کړی نه دوی څه کوي دوی په مندر کله اعتراض کړی په دې ښځو دوی په چرچ کله اعتراض کړی دی دوی صرف په اسلام ټارګټ دی نو دا چې دي دغه خلک دا ښځې د دوی دپاره احتجاج کوي دوی دپاره دا فنډینګ چېرته رامیلاوېږي دا ولټول هغې ورکوي چې دا د سیول سوسایټي کار دی دا دلته چې عورت مارچ کېږي پلانکې مارچ کېږي پلانکې میرے جسم میرے مرضي دا مختلف اوازونه چې دوی باسي نو دا اول مادي مشکل دویم د معاشرې مشکل لرې کول دپاره دوی څه جوړ کړی سیول سوسایټي او یو مجموعه مولوي صاحبان جوړ کړی د ازادۍ تحفظ دپاره لیبرل حکومت جوړول دي د ازادۍ تحفظ دپاره د لیبرل حکومت تصور ورکوي دا داسې حکومت وي چې د دې بنیادي مقصد وي د خلقو د ازادۍ تحفظ کول وي هغه داسې قوانین جاری کړي چې په هغې سره خلک زیات نه زیات خوند او مزه واخلي چې بیا د حیواناتو سره ودونه کوي دا د خوند لپاره کوي د دې لپاره مغرب د اسلام په هر یو قانون باندې تنقید کوي کوم چې د دوی په خیال د خلکو د انفرادي ازادۍ متاثره کیږي قانون د توهین رسالت په دې باندې اعتراض کوي چې دې سره د انسان ازادي رسالت زمونږ په نسبت باندې دا واجب القتل دی دا انسان چې د الله د محبوب ته د وارمي چیف دی او جرنیل بیزتی نشي کولی کدی کو پانځي کوي دی دا الله د محبوب ته بیزتی کوي مسلمانان به تا ته ګوري ته چې دا ظلم دی دا د خپل ازادي دا چې د خپل ازادي دا د خپل ازادي په خپل حد کې وساتي کنه ځکه دوی وایي هر چا ته اختیار حاصل دی چې هر چا دپاره هر چا په باره کې خپل رای ورکړي او کوم مقدس هستي باندې تنقید وکړي یا یې کارټون جوړ کړي د داسې سړي ته اختیار حاصل دی دوی په پرده باندې اعتراض کوي چې دې سره د انسان ازادي سلب کېږي په هر یو قانون اعتراض کوي چې د دوی په ګمان د انسان ازادي پکې سلب کېږي او دې ته دوی انساني حقوق وایي په انساني حقوق کې اول حق د هغه ازادي ده کوم چې د مغرب تصور پیش حالانکه سټالن په خپل باندې وایي دغری تیر شوی دی هغه وایي ضرور هر یو قوم د خپل رسم او رواج مطابق په خپل ژوند دی بل ته اختیار نشي چې په دوی کې مداخلت وکړي دا د خپل ځان لپاره وایي ولیکن موږ دپاره چې شي زموږ په هر یو دغه باندې به څه کوي اعتراض به کوي زموږ په هر یو قانون باندې زموږ چې څونه قوانین دي په ده سره د انسان دنیاوي فایده هم ده او د آخرت فایده هم ده چې کله تاسو سوچ وکړئ عقلي دلایل هم په دې کې موجود دي کما میوه چې په پرده کې وي او د پردې نه لرې که خرابېږي که نه خرابېږي دغه شان دی ګوره کیله ده که نه دا چې په پوستکي کې موجود وي نو دا محفوظ وي بادام دی دا چې څونه د پوستکو کې دغه شان ته کې د ښځې دپاره الله رب العزت پرده رالګلې ده چې دا چېرته په پرده کې راوځي دا به محفوظ وي او که چېرته بې پردې راوځي نو خامخا اټومیټیکلی د ده به بېعزتي کېږي نو دوی خو هلته خپله ښځه راویستله اوس ورسره علاج نشته دی لکه بل ما دا یو انټرویو دی والي ما اورېده وایي جاپان کې یو مسلمانو کار ته تللی ولته یو جاپانۍ جنۍ
سره به تعلق جوړ شو ورته ویل چې کته مسلمانې کې در سره نکاح کوم به مسلمانه جو شو نو به دغه به خصم کار کو خاون به هم کار کو په یو دفتر کې نو د خاون ورته ویل چې اوس بس زمازي مورده بس تا خو خای کور کې کینې نو بس کور کې کینې زبر بس ستا خرچه به پوره کوم نو دا ډېر خوشاله شو چې لکه د لانجې نه خلاص کوم سبا سار دفتر ته کارونه وکم نو د دې جنې خو نورې مرګري وي هغه ته پوسو چې ولې دفتر ته راځي هغه ویل ما وسوادو کو زه مسلمان شوم مال غوښ د کار کولو ضرورت نشته زما خاوند دی ګټي نو هغه نور جن کور ته څه ویلې وای موږ لم داسې خاوندانو ګوره چې موږ هم د دې لانجې نه خلاص کی هغه نو موږ خو د خپل خزې لانجو نه خلاص کړي وو دوی زمون خزو په سګرځي کورونو په کورونو اوس داسې خزه داسې یورپ کې داسې دې جنا کوله صرف مسلمانان ورته ملاویږي چې په کور کې نه نور ګو انګريز چې ده کنه دا د خزې د 20 روپۍ خرچ نه برداشت کوي پارټنرشپ سره ژوند تیری پارټنرشپ سره څنګه ژوند تیری چې د کور 50 روپۍ کرا د 15 په خزه پیدا کوي 15 بسړې پیدا کوي دا نشته چې څه کوي ته ټول استا خرچه به ته ټول خرچه د خزه برداشت کوي دا نو ته سوچو کا دوی دې د پاره څه کوي زمنګ په هر یو دغه باندې اعتراض کوي څه د پاره کوي زمنګ خزه به حیا کی او زمنګ دا باز خزه پر مثال چې دا غوي دا خبر یوري دا غوي نه متاثر کیږي نو موت تعالی څه پکار دي موږ زبانو چې موت د اسلام صحیح تشریح ویلو کو چې اسلام تعالی تحفظ درکړي خور په کور کې کینه نو که ته بار راوځي نو دا خلک د هوس په نظر بتا ته ګوري دا شان د مغربي تصور د ازادۍ نتایج د مغربي تصور د ازادۍ به نتایج سره وځي مولوی زبانو تاسو سوچو کې کنه ازادي خو د خلکو لور کړه اوس د دې د نتایج به سره وځي اوله نتیجه د خیر او شر د ښه او بد تمیز ورسره ختم شو معاشره داسې شوه چې د ښه او بد تصور پکې ختم شو د غلط او صحیح کار نه وي ټول کارونه ټول کارونه صحیح دي په هر معاشره کې به غلط او ښه وي دا غوی په معاشره کې دا ختم شو ټول ښه کارونه دي که یو سړی جومات ته روان دی چرچ ته روان دی دا مو ښه کوي چې یو سړی وایي کلب ته روان دی او کسینو ته روان دی او کلبونو ته روان دی وایي دا هم ښه دی بس دا د خپل خیر مالک دی او د خپل خیر مالک دی دواړه ښه دویمه نتیجه د مذاهبي انساني په تاریخ کې چې څومره مذاهب تیر شوي دي په هغې کې د خیر او شر تصور شته دی د دې ټول خاتمه وشوه په جدید مغربي ازادۍ سره مغرب وایي مذاهب ختم کړئ تهذیبونه ختم کړئ او ازادي حاصله کړئ او داسې ازادي حاصله کړئ کوم چې ستاسو سبب رها کوئ وایي که نه دا ګوره دا خبرې دلته هم کېږي دا به تاسو اورېدلي وي په دې ټي ویانو باندې په دې سوشل میډیا باندې به دا به تاسو وګئ دا هر څه ختم کړئ خپل ازادي حاصله کړئ یار تاسو اوس هم هغه زړې خبرې کوئ زړې قسم شروع کړي دي حالانکه دا په ټولو مذاهبو کې چې د دنیا د آبادۍ نه وروسته ګوره دا یو طریقه یو طور طریقه روان ده دا مغربي فلسفه دونه خطرناکه ده چې دا هر څه ختم کړي خپله به چې څه د خوښه یا کوه نه مور پېژنه نه خور پېژنه بس صرف یو ګرل فرینډ ده د ګرل فرینډ په نوم باندې بس ښځه استعمالوه چې کله یې زړه بر شي ته وغورځوه دریمه نتیجه د مشر او کشر د پلار او زوی د ښځې خاوند د شاګرد او استاد دا کوم تصورات چې دي د منع کولو او اخلاق ښودلو دا یې ختم کړل زوی او پلار ښځه او خاوند یو بل نه تپوس نشي کولی چې څه کوي او نه ورته نصیحت کولی شي څلورمه نتیجه معاشره کې د ښه او بد انسانانو د تقسیم یې ختم کړل کوم چې مذهب متعین کړي دي چې څوک نیک عمل کوي دا ښه سړی دی او چې څوک بد عمل کوي نو هغه بد سړی دی دا ماشاء ته نشته لري هلته چاته نشي ویل چې دا د بد وکړو چاته نه ویل چې دا کار د بد وکړو بیا به ته څه کوې بیا به ته جیل کې پنځمه نتیجه د چا په اختیار شوي عمل باندې تنقید کولو مکمل خاتمه وکړله یعنی چې څوک څه غلط عمل کوي چا د اختیار نشي چې تنقید پرې وکړي امر بالمعروف او نهي عن منکر دا نشي کولی چا د اختیار نشي چې چا ته نصیحت وکړي ځکه هلته هر سړی په خپله خوښه ژوند تېروي شپږمه نتیجه کوم ریاست او یا کوم معاشره چې کوم قانون جوړ کړي د دې د اختیار کولو کې حکومت آزاد دی که کوم ریاست هم جنس پرستی قانون جوړ کړي نو څوک پرې تنقید نشي کولی دا د یوې طبقې اختیار شوي خیر دی کوم چې دوی د ځان دپاره خوښ کړی دی اکثر ملکونه په حجاب د پابندۍ قانون پاس کړی دی زبان اکثر په کې څه کړی دی زمونږ د حجاب باندې دوی قانون پاس کړی دی چې دوی په فرانس کې د بورقې ضرورت نشته دی داسې سویټزرلینډ هم دا بیل پاس کړی دی چې زنانه حالانکه تاسو سوچ وکړئ چې د زنانه په پرده کې راوتل بهتر دي که غیر پردې په پرده کې په دې کې علماء کرام مختلف توجیهات ذکر کړي دي ومه نتیجه ریاستي یا معاشرتي سطح باندې به داسې قانون منع کوي کوم سره چې د انسانانو ازادي متاثره کیږي نو دا د مغربي ازادي خلاصه شوه او دا پیدا شوي د هیومنزم نه دي یعنی د انسان پرستۍ نه بولې زبانو دا وضاحت وشو که نه تیزې پورې موږ راورسېدو د مغربي فکر او فلسفې موږ مقصد مو پیژندلو چې مولوي صاحبانو مغربي فکر او فلسفې مقاصد څه دي ازادي ده مساوات دي ترقي د دې لپاره دوی ادارې جوړې کړې دي مولوي صاحبانو انفرادي ازادي پکې بیان شو اجتماعي ازادي پکې بیا په اسلام کې د ازادۍ مفهوم څه دی نو دې پورې زمونږ دغه راورسېدو زمونږ چې اوس بل درس دی نو
عنوان چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کم یو دي مناسبانو نو دا نن وو کنه سبا به وو ما مناسبانو نو دا هم دا ټول بس دا نو ټول بس دا اصول روان دي دا اصول ان شاء الله تاسو دا شي استادو کوشش کوئ سناس ذهن تراولې د الحاد متعلق چې د الحاد متعلق تاسو ذهن کې سناسوي سوالات راځي مه ته جوابات راځي نو دې د حل کولو کوشش کوئ دې کې تاسو ولا جواب چلوي بل کار به کې چلوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین